के बाद बिल्कुल Kalau Muhammad boleh tahu mana baju ke tahu mana pun tak boleh selagi na, ya sebelum tak tahu. Mana boleh kohonti dengan tak tahu. Kalau Muhammad tak tahu, lalu PDI sahaja tahu kata, dia PDI ke kandero, mustahil kurma tanpa kita semuanya sekarang. Jam number Zahir Ali, Zahid Khan, Hamza Nutija, Hamza Nutuka pasang ke, Asif Khan, Muhammad Islam, Jawad Khan, Apase, Kashif Khan, Sabzari, Ghani Rahman, Shahjan, Faizul Aman, Sayyidul Amin, Mukhtar Muhammad, Coba kami ke program kerajaan agre, mengenai subyada puja punya kerajaan agre Mukhtar Muhammad, saya lagi. Mereka sajana, Allah Jamal. Laginya Tiar Khan Nare, Tiar Khan Zeda, agak temannya kelewat. Siapa kau? Jadi apa sih kamu kesana? Saya pakai rawat aja belajar itu agak kita. Dah mana kan? Dah mayar deh. Dah diri zamani. Begitu. Diri. Lal Jamal jadi alam ke wajah sanni. Tunda para jangi, deh zan da para na jangi deh, pukul pak bani jangi, kalak dia deh, lekin da zaman da masyar hanta, atau kashar hanta, dasi kalak zanui namci, agak zaman masyarat Sikandar hanta, atau Altaf Shirpauta, urasi, da wali jadi pukul pak jangi, atau pukul da para हर किस्म कुर्बाने और गली दे हर यो दगा और गले जब बदे खबर माने खबर अखलासुम जब भाई फल सिकंदर खान था और जब दिल्ली मसूद जवार से था और खालिद बादशाह था नूर हमारा भाई सिकंदर अजी से गोबान आगा चले आगा बीमार दे आगा फल मासूम ला निकले दे ज़मीन दे जासी ते हाँ वाले जगह पल कले गाने ले और पल कली ते रानी कले बिया दा ज़रा जिसे दिया हटा शुक्रिया लाकुम चीज़ ज़मीन दे जुंगली ते पल मासूम रावली को ज़रा दे शुक्रिया लाकुम और बदे ज़ा खबर खत्म अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू शुरू
ستاسو د عزت او ستاسو د غیرت دا په ټوله پښتونخوا کې زموږ صحابه په لړ کې دا خبره کېږي چې دا په د پښتونخوا کې څومره ضلعې دي نو په هغې کې صحابه چې کوم دا یو روایتي ضلع ده نو د صحابه بیا مونږ صحابیوال دا خبره کوو چې مونږ کې رزړ داسې یو علاقه ده داسې زموږ وروڼه دي چې د یوې لارې او سپېڅلي او کلک پښتانه دي نو مونږ ستاسو د مینې ستاسو د خلوص ستاسو د غیرت او د پښتو خو مونږ د هغې مونږ سره څه دغه نشته خو بیا هم زه ستاسو د دومره مینې د دومره ډاډ او دومره ملګرتیا او د مرستې زه ستاسو ډېره زیات مننه کوم او مونږ ستاسو دا څنګه چې څومره ملګري راغلي یو سره د خپل مشر سکندر حیات خان شیرپاو سره د هغه د نور ملګرو مونږ ستاسو ډېر منندوین یو چې تاسو مونږ له دومره مینه او دومره ډاډ راکړو باقي زما صوبایي چیرمین صاحب هم ناست دی زما ضلعي چیرمین صاحب هم ناست دی ورسره نور مشران ملګري هم ناست دي زه تاسو سره ډېرې خبرې نه کوم خو بس زه بیا یو ځلې خو هر ځل به د دا خواهش وي چې خامخا به سکندر خان چې کوم دی نو دی به سپینکانو ته راولئ او زه به د دفتر د افتتاح کوم نو هغې کې دا کوم ملګري چې نن شامل شو زه هغوی له مبارکۍ هم ورکوم او دا ورله تسلي ورکوم چې زما مسعود جبار نوم دی او یم د جمال آباد درې ستاسو ورور یم ستاسو زور تحصیل ناظم پاتې شوی یم او چې د چا څه کار خدمتي د ثوابای په حواله د کالو خان په تاڼه کې په رزړو کې په څه کې نو انشاءالله تعالی دې کې به بل چاته ضرورت نه راځي مونږ به هغه کار خپل مشرانو ته وایو چې کوم مونږ نشو کولی نو بیا به هله مونږ سکندر خان او نورو ته وایو نو انشاءالله دا ټول کارونه به خدای پاک دلته حل کوي په خپله چې ستاسو څه مسله انشاءالله هغه به مونږ دلته کوو زه دې ټولو ملګرو له مبارکي ورکوم ورسره دا وایم چې سکندر خان او آفتاب خان دا هغه نران خلک دي په آفتاب خان ته اوس هم لکه خبره دا ده چې بل د ټټ لټ جاري شوی دی او په هغې کې آفتاب خان او دا ویلي دي چې تاسو ته خطره ده خو آفتاب خان باندې څو ځله خودکشي دماکې شوي دي په چارسده کې په دغه کې د دې خبرې نه زموږ لیډرشپ نه لرېږي انشاءالله تعالی به د پښتنو سره همیشه ولاړې په میدان باندې وروڼو د آفتاب خان د ثوابای دپاره خدمت دي هغه په ثوابای باندې که تاسو دا ګیس ګورئ نن چې ورته باچا خان میډیکل کمپلیکس وایي دا هم آفتاب خان چې کله چیف منسټر و د شاه منصور اسپتال دا د مردان صوابي روډ چې اوس ډبل کېږي دا هغه وخت کې آفتاب خان منظور کړی و دا ګیس چې کوم دی نو دا مولانا هغه وخت چې کوم دی آفتاب خان چیف منسټر و قاضي فضل الله زمونږ MNA و دا هغه وخت کې آفتاب خان صوابای له ګیس منظور کړی و نن هغوی له بیله دی دوره موده پس چې کوم دی نو هغوی له صوابای ته راورسېد او سرورو رزړو ته هم انشاءالله تعالی چې زر دا به شروع شي هغې کې ګډونه مازه انډسټریل سټیټ و که زه په هغې باندې دغه کوم نو ډېر لوی وخت به پرې ولګي خو خلک وایي مونږ به دله کار کوو مونږ وایو چې مونږ کړي دي مونږ الریډي خپل ځان خولی دی مونږ کارونه د ثوابای دپاره زمونږ مشرانو کړي دي سکندر خان چې کله په تېر حکومت کې دغه PTI سره زمونږ اتحاد و هغه وخت کې موږ د ثوابای دپاره پیهور های لیول ایکسټینشن یو منصوبه وه چې د 11 ارب 25 کروڑ روپو منصوبه وه چې د ثوابای 2,20,000 کنال ځمکه به پرې اوبه کېږي دا هم د دې سکندر خان د لاسه وه او دا سکندر خان منظوره کړې وه ما ته وښیئ د PTI په دې حکومت کې یا په بل کې دوره منصوبه ثوابای له چا راوړي وروڼو آفتاب خان نر سړی دی نرې خوښې او چې څنګه زمونږ جنرال سیکرټري صاحب وایي د رزړ ملګري دا نران خلک دي دی چې ودرېږي دی به دوکه شي بعضې خلکو په هغه خبرو د چینج په نوم د هغه په نوم هغه دوکه وکړه خو نوره دوکه اوس نوره نشي کېدی وروڼو تاسو وګورئ دا د PTI حکومت دی د دې هلکې هغه چې کوم دی نو هغه پکې صوبایي وزیر دی او زمونږ د هلکې هغه سپیکر دی د پاکستان د ټول سپیکر دی د نیشنل اسمبلی سپیکر دی مونږ ثوابای سره زیاتې کېږي په هغې باندې هغې غلي ناست دي زه د سکندر خان په نوټس کې راولم چې ثوابای کې د یوې مرلې نه والې تر 84 کنالو پورې ځمکه چې کېږي نو هغې باندې کمرشل ریټ لګي
مونږ غریبانان خلک دي څوک 10 برلې کور لالي څوک 15 برلې کور لالي او په هغې باندې د کمرشل ټیکس ورکوي په هغې به لا ډېر ټیکس راځي چې څوک د 4 کلونو نه برالي نو په هغې ټیکس کم دی او په غریبانو باندې ټیکس زیات کړی دی ورونو دا راته وایم چې دا ګورې صرف په سوابایه په مردان کې دی دا په بونیر کې نشته دا ټیکس په 400 کې نشته دا په کوارټ کې نشته دا په دغه کې نشته او افسوس په دې کوم چې اس ام بي آر مشر چې کوم دی هغه هم د ثوابای دی اب پرون دا بل ورځ ډي سي هغه ریونیو دی ورځ باندې هغه ټول پټواران او دغه راجمع کړي ما ول درخواست ورکړی دی ما د دې مال دغه برابر کا او دا به ان شاء الله تعالی د وزن سره د مشرانو جرګه بیان او په خبر تبازم او زه به ورته وایم چې زمونږ د غریبو خلکو سره ولې دا زیاتې کېږي چې په نوره صوبه کې یو ټیکس نشته او دا سوابیوال دوره بي جې پي دي سوابیوال بي جې پي دي خو د دوی نمایندګان چې کوم دي نو په ملتونو وزارت غواړي په ملتونو وزارت غواړي په خپل پریودي نه هغې سره سوابه یې عزته کړې ده انشاءالله تعالی چې کله خدای پاک وخت راغی او زمونږ انشاءالله راتلونکی وخت د قومي وطن پارټۍ دی او قومي وطن پارټۍ چې کله په اقتدار کې راشي نو انشاءالله تعالی هغه منصوبې به رامخکې کوي چې هغه به د غریب ولس عوام په دغه راځي مونږ هغه خبرې نه کوو هغه 1 کروڑ نوکرای به ورکوم خلک ټول بې روزګاره که کروڑ نوکرای چېرته دي 50 لکه کورونه به ورکوم د خلکو نه کورونه واغېستل چینای ته وګورئ د چینای د نرخ ته وګورئ د پټرولو نرخ ته وګورئ د اوړو نرخ ته وګورئ د نورو خبرو ته وګورئ او لا پاتې پاتې دا دی چې دغه خبرې خو به کېږي چې اوس هغوی زمونږ مذهب سره هم چیر کوي ځکه چې کله څه په دې دغه باندې یو ویډیو چلېږي وروڼو ما سره اوس هم شته اقلیتونو به پکې خپل حقوق کې څنګه چې د دوست خدای په زمانه کې و دغه سره بالکل موږ دغه کېږو خو دا مدینی ریاست به دی جوړوي چې په اسلام آباد کې چې کم دی نو میرا جسم میں مردی خدیر او باطلی دی او بے حیائی خوری بل څه کار یې نشته بیا هغې کې دی وروسته دا وایي نو دې خبرې ته خو وخت ورته ونیسئ بیا هغې کې دا وایي چې زه دا هېڅکله نه منم چې کوم سړی دوست خدای اخراني پیغمبر نه مني نو وایي چې دی مسلمان نه دی ما ته تاسو وایي چې کوم سړی دوست خدای اخراني پیغمبر نه مني هغه مسلمان کېدی شي په دې ځای وایي کېدی شي چې کوم سړی دوست خدای اخراني پیغمبر نه مني هغه مسلمان هېڅکله مونږ نه منو د دې ویډیو دا ویډیو ما سره په جیب کې ده او تر اوسه پورې د دې چې کوم دی نو تردید د هغه د طرفه رانغی هغه لوږه تنده خو پرېږدي چې زمونږ هغه مذهب پسې هم رااخېستې ده انشاءالله تعالی زیاتې خبرې زه ډېر وخت نه لم خو زه د دې سټیج نه وم انتظامي ته هم وم ما ډي سي صاحب ته هغه ورځ هم ویلي دي چې د صوابه خلکو باندې او په دغه باندې موږ نور ظلم دې ته نه یو تیار دلته چې کوم کرپشن روان دی دلته چې کومه کیسه روانه ده بغیر د پیسو نه په یو ځای کار کېږي نه یو دفتر کې نه بل دفتر کې او د بجلی بلونه خو چې راشي نو زما په خیال ټول خلک ورته ژاړي اوس را سره په دې ګاډي کې ملګری را روان وي 40 زره بل دې میاشت کې ما پسې راغلی دی یم شاکو دا خبرې دي مونږ سره چې کومې وعدې شوي وي د هغې زما په لاس کې دا یو نوټیفیکیشن دی سکندر خان چې کله وزیر د اریګیشن محکمې دا په 22 فروری 2017 باندې ټینډر کړی ستاسو د هغه جرنډو نه والې تر پسکانو پورې د 2 کروڑ 70 لاکو روپو ټینډر دی د اخبار میدان سره کټینګ راوړی دی دا ټینډر چې کله موږ د حکومت له لاړو نو دې د پی ټي آی د خلکو ستاسو موجوده خلکو دا روډ بل پله وړو او تاسو ته دا جوړ نه شو دا د هغې ثبوت دی دا هغه ټینډر دی زیاتې خبرې به را سره انشاءالله نورې خبرې به سکندر خان کوي زړه مې ډېر څه غواړي خو ورپسې د لمونځ وخت دی ځکه چې دا تاسو کوم ځای کې ناست نو څو ځله بیا په دې خبرو دوکه شوي خو انشاءالله تعالی راتلونکي وخت چې کوم دی هغه د قومي وطن پارټۍ دی او انشاءالله چې قومي وطن پارټۍ په اقتدار کې راشي نو بیا موږ چې کومه وعده کوو د سره هغه به سر ته عمره کوو والسلام ډېره مهرباني مسعود جبار خان طارق خان جاوید زمان خان اور دلته راغلي ټول مشرانو ته خپل لمزولو ته هرکلی وایم ستاسو ډېره مهرباني
زه نذیر خان ته نن هرکلی وایم د خپل پارټي جوائن کولو قومي وطن پارټي دا دعا کوم امید کوم چې انشاءالله دا زموږ رشته چې نن قایمه شوه دا وخت سره نوره طاقتوره کېږي تاسو زما مشران یې ما نه زیات ښه پوهېږئ نن سبا تاسو ته ټولو حالاتو ښه پته ده چې څوک څه وي څوک صحیح نه وي رښتیا څوک وي دروغ څوک وي زه تاسو ته دا خبرې نه کوم اوس خو نن سبا چې کوم حکومتونو کې ناست وي او چې کوم حکومتونو کې بار ناست وي ټولو اصلیت پته ولګېدو زموږ چې نن مشران راغلي دي هغې خبرې هم تاسو واورېدې تاسو به هم ښه پوه شوئ زه به صرف یو خبره د دې پارټي د منشور وکړم زموږ مشر آفتاب خان شیرپاو مشر ورور حیات خان شیرپاو نن نه 50 سال مخکې یو سوچ هغه وخت د امریت د جاګیردارانو او د غټ سرمایه‌کارانو خلکو یو وخت یو دور دغه وخت د غریب چا نه مرل چا هغې طرف ته خیال هم نه نو د حیات خان شیرپاو یو سوچ و چې د غریب کسانو د زمیندار کس د مزدور کس د هغه نه تپوس کول غواړي هغه نه تل غواړي د هغه نمایندګي کول غواړي د سیاست د اوچتو کورسو باندې اوچتو عهدو باندې نو دا هغې یو سلسله شروع کړې وه نن نه 50 سال مخکې اوس خو ډېرې پارټیانې راغلې ډېر خلک راووتل خو دا د 50 سال مخکې یو خبره ده هغه سلسله بیا زموږ مشر آفتاب احمد خان شیرپاو هغې روانه کړې ده او نن زموږ مشر سکندر حیات خان شیرپاو روانه کړې ده نو انشاءالله دا زموږ هم ذمواري ده چې دا شی مخکې بوځو زه ستاسو کشر یم دلته به یم تاسو موږ ښه پېژنئ زما والد صاحب ښه پېژنئ چې څه منډه وي څه ډډه وي څه کېږي کو به انشاءالله ډېره مهرباني